نو بھئی اعتکاف یو نن ورځ ده، نن اتلسم رمضان دی، سبا نورلسم، بل ورځ شلم، د اتوار په ورځ باندې بیا چې کومه شپه راځي هغه د 21مې شپې. نو د اتوار په ورځ باندې چې څوک هم اعتکاف ته کینی، زنانه کینی یا سړی په مسجد کې کینی، نو دا ماښام د روژه ماتي نه مخکې به دا مسجد ته راځي او نیت پکوي. ماښام د روژه ماتي نه مخکې نو اسانه طریقه دا ده چې نمازګر مونځ یې وکړو، نو کور ته د لاړ شي، خپل ضروریات یې پوره کړي، بستره کمبل چې کوم ضروري څیزونه دي ادې راواخلي او رادي شي، او نیت دې وکړي چې زه دا رمضان د دې اخري عشرې مسنون اعتکاف کوم. مسنون اعتکاف بس عبادت کې دې مصروف شي، ټایم دې بالکل نه ضایع کوي، ځان سره د موبایلونه هم نه وروړي. نور چې کم اعتکاف والا دلته راځي د هغې مسایل به ورته انشاءالله دلته وایو. یو خو دا چې د مسجد د حدودو نه به بغیر د ضرورت نه بار کېږي نه. فقهاو لیکلي دي یو معتکف هغه د مسجد په دې حد باندې ولاړ دی او چا ولې دیکه ورکا مسجد حد نه بار کو د اعتکاف مات شو. دومره حساس عبادت دی نو ولې مسجد ته راتلل لس شپې لس ورځې مونږ دلته تیرو صرف دې دپاره چې د لیلة القدر فضیلت حاصل شي، صرف دې دپاره چې الله زمونږ او زمونږ د اهل محلې او دک شان زمونږ د اهل او عیال د تمام مسلمانانو مغفرت وکړي. یو په دعاګانو کې بخل بنه کوي چې څوک هم اعتکاف ته کینی، صرف ځان بنه یادوي یا الله مو بخي او زما مور او پلار او زما نیا نیکونو بخي، دې نورو څه ګناه کړې ده. ولګه صيغه د جمع استعمال کا کنه، یا الله مونږ ټول وبخي، یا الله تمام امت مسلمو وبخي. دین په دعا کې یاد کا. حدیث مبارک کې راځي مفهوم داسې دی کله چې انسان د غایب د پاره دعا کوي نو فرشتي الله ته عرض کوي چې یا الله اول دا دعا د په حق کې قبول کړي، دا غې نه پسې د دې نورو په حق کې قبول کړي. نو کوته دا وای چې دعا دې زما قبول شي، نو اول ته خپل روړ ته خپل ملګری ته امت مسلمه په دعا کې یاد کا، اول بستا په حق کې قبلېږي او اجر یې څومره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من اعتکف یوما، څوک چې یو ورځ اعتکاف وکړي، یو ورځ ابتغاء وجه الله، خو نیت د الله رضا وي، او یو ورځ اعتکاف وکړو، جعل الله بینه وبین النار 3 خنادقا، نو الله